ووجه توقف الشروع اما على تصور العلم تاسو کنه فلأن الشارع في العلم لو لم يتصور اولا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق وهو محال لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق. ګورې مخکې مونږه دا خبره کړې وه چې په مقدمه کې به بحث کېږي د څه نه د تعریف د منطق نه او دغه رنګې د موضوع د منطق نه د غرض د منطق نه او د بیان الحاجت نه ویلي مو که نه نو اوس دی ووجه توقف شروع نه ساري رحمت الله علیه چې کوم دی هغه شروع کا په بیان د اجزاء د مقدمه کې شروع یو کا پس کې په بیان د اجزاء د چا کې د مقدمه کې د په هغه کې رومبنه خبره چې کوم دی د سوا د تعریف د منطق وکنه د سوا نو دی وی ووجه او توجیه بیان شوی دا څه بیان شوی دی توجیه توق وجهو ویخا سوی وجهونا دقا ووجها وجه يوجه توجیها او دلتا کدا محسن ویخا علا صیغت الماضی المجهول دا فجیه دا سبان دا ماضی مجهول بانی دا من التوجیه دا سنا معقول دا توجیه ستوی لیکی جی چیزے را بیک نسک کردن چیزے را او سیستی کم دی په یو طریقه باندې کول شی په یو طریقه باندې کول هغه ته څه وایي توجیه څه وایي وجه بیانولو ته وایي ښه څه ته وایي وجه بیانولو نو دی وایي ووجه توقف الشروع او وجه بیان شوی دا د موقوف کېدلو د شروع په څه باندې وایي اما علی تصور العلم وجه بیان شوی دا د موقوف کېدلو د څه د شروع په څه باندې په تصور دا علم باندې په څه باندې وی فلأن الشارع في العلم وی ذکا شروع کوونکې په علم کې لو لم يتصور اولا ذلك العلم کچرت دې تصور اونکي اولا د علم یو سړی چې کوم دی په یو علم کې شروع کوي او دې سړی چې کوم دی د علم څه نه کړي دا تصور نه دی کړي ګوره د اشاره د دې لپاره وجه بیانې ښه چې دلته کې دا توقف چې کوم دی دا د شروع فی العلم دا په تعریف به رسمه باندې ولې موقوف ده نه پوهېږئ شروع فی العلم دا موقوف په څه باندې ولې ده تعریف به رسمه باندې دا ولې چې کوم دی دا موقوف ده د هغې دپاره څه بیانوي دا وجه بیانې لکه د عامو کتابونو کې خلک وایي هر تعریف العلم را لابد د معرفت د څه نه د امور ثلاثه نه وایي که نه وایي تعریف د علم مشروع فيه او د موضوع د غرض دا خبرې کوي که نه نو اوس دلته کې چې یو سړی په تعریف کې علم کې شروع کوي د دې تعریف العلم لره د تعریف رسمي نه ولې لابد ده ولې ولا نو دلته کې دا سړی لګي کېږي د دې دپاره وجه بیانې ښه وی وجه بیان شوی ده د توقف د شروع وجه بیان شوی ده د توقف د څه په څه باندې په دې خبره باندې چې دا سړی شروع کوي په څه کې په علم کې نو د شروع به موقوف وي په څه باندې په تصور د تعریف رسمي باندې په تصور د څه او دې به یووارې تصور د چا کوي تعریف رسمي د علم کوي د هغې نه پس به دی بیا څه کوي دا به شروع کوي ته پوهېږې په خبره باندې اوس د ایشانه وایي د دې نه ځکه لابودي ده ښه که چېرته یو سړی په علم کې شروع کوي او دې سړي چې کوم دی د علم تصور به رسمي نه وي کړی د تعریف رسمي نه وي کړی نو دلته کې دی روان دی په طرف د مجهول مطلق باندې دی روان دی په څه باندې په طرف د مجهول مطلق باندې کوم کتاب وي ګوله پوهېږو چې دا کوم علم دی بناسي ورته ها څه پیدا کوي ها او چې کله ورته تعریف معلومي
او بیا د هغې نفس چې کوم دی په د علم کې شروع کړي نو دا شروع چې کوم دی په طرف د مجهول مطلق باندې دا نه وي نو د تعریف د رسمیه نه د تعریف العلم دپاره ځکه العبودي ده چې هسې نه د شروع چې کوم دی توجه دا په طرف د څه باندې نه شي د مجهول مطلق باندې نه شي پېژني نه او دی پکې څه دی شروع دی پکې نو کار به تېر کړي پته به ورته ونه لګي بیا وایي منطق د دغه کتاب دی دا لغاتو کتاب دی اگر بجلیگر بیا تم بیا تا مختصر کې د ایمان او د اسلام کم تعریف کړی دی تو وایا نو دی وی وجه توقف شروع او توجیه بیان شوی دا وجه بیان شوی دا د موقوف کېدلو د شروع اما علی تصور العلم وتصور د علم باندې وجه بیان شوی دا چې شروع موقوف د پس باندې وتصور د علم تصور د علم مراد څه تعریف رسمي دی ښا دا ولی وی فلان الشارع فی العلم وی ذکر هغه کس شروع کوونکې دی په علم کې لو لم يتصور اولا ذلك العلم فشرد دې تصور اولا د دې علم کو نه کی دې یو واره تصور د دې علم نو لکان طالبا للمجهول المطلق نو دې په طالب کوون کې دې په طلب کوون کې دچا د مجهول مطلق او طلب د مجهول مطلق چې کوم دی او هو محال طلب د مجهول مطلق څه دی دا محال ولی وی د امتناع توجه النفس وی ځکه ممتنع دی متوجه کول د نحو المجهول المطلق په طرف د څه باندې د مجهول مطلق باندې دا څه څوک نه ښه لار ورتنی معلومه خوشي وي ته کوی به خبره چرته به دې اس پات درته نه ته مخې دې بیا خلک ها مصارف العلم لرا د تصور به رسمیه نه صدا دا لابودی دا ولی دې د فارات د شروع په طرف د څه باندې نشي د مجهول مطلق باندې نشي تاسو پوهیږئ نو ګوري که تاسو خیال یو دې سارنګ یو خبر وکا وای هغه سره چې هغه شروع العلم کوي خیالم دې څه کوي شروع العلم کوي وای که چرته د تصور اولا د علمونو کو د اولا د تصورونو کو د دې علم یو کو خیالم دې نو دا شروع به څه شي دا طلب به په طرف د چا شي د مجهول مطلق شي نو به ول لابودی د څه نشوا د شارع العلم د فار لابودی شو د تصور د علمي مشروعانه د تصور د څه د علمي مشروعانه چې بکم علم کې شروع کې چې دا غي تصور ورته وي برسمه تصور ورته معلوم دي کومه خبره وفيه نظر سره دا شارع سے کم دیتا لگی کېږي په دې عبارت باندې اعتراض کوي فلأن الشارع في العلم لو لم يتصور اولا ذلك په دې عبارت باندې څه کوي وی هغه شروع کوونکې په علم کې که تصور اونکي اولا د دې علم دلته کې د تصور د علم نه څه مراد دی اعتراض کوي نه پوهیږئ د تصور د علم نه دی څه مراد دی نو یا بته دا ویخا چې زما مراد چې کم دی د تصور نه هغه تصور به وجه ما دی سری تصور به وجه ما کوئی به خبره باندې او یا به چې کم دی د تصور د علم نه مراد تصور به رسمي دی وي سبای نو زیشانه کستا مراد تصور د علم نه مراد چې کم دی هغه تصور به وجه ما وي سوي که یو طالب هغه په علم کې شروع کوي او دا د علم تصور به وجه ما نه وی کړي څه نه وی کړي نو دا طلب به رچا شي د مجهول مطلق شي مسلم منو دا خبره فکابه چې د علم په یو وجه د وجوه باندې سوي دا معلوم وي که معلوم نشي نو به طلب په طرف د چا شي مجهول مطلق شي نو تصور به وجه ما دا څه دی دا د شروع العلم لپاره کافي دی دا هم څه کوو دا تسلیمو ته پوښوي وګورئ که تاسو خیال دلته کې د تصور په علم نه مراد څه کوم دی موږ څه واغې سو تصور به وجه ما کړه او دلته کې د کوم دلیل ویلې دی سی ویلې دی
دلیل چې کوم ویلې دی هغه اجمل د دې د پاره ولې دی که چرته یو سړی په علم کې شروع کوي نو د هغه د پاره لابودي ده د تعریف به رسمي نه د څه یعنی په تعریف باندې د دې علم پیژندل دا وړه ضروری دي نه پوهیږي ها نو ګوري که تاسو خیالي داوا زمونږه خاص وا داوا زمونږ څه شو نه داوا په کوم دی تاسو دا هغه د دې خبرې ده چې تصور به وجه ما دا د شروع د لپاره کافي دی داوا عامه ده داوا څه ده عامه ده او دلیل ولدا ویلې دی ښا کچا د تعریف رسمي دی ونه پیژني څونه پیژني تعریف رسمي دی دا ونه پیژني ټول به خبره باندې دا د شروع بس چې په طرف د مجهول مطلق باندې بشي نو مطابقت نشته په مابین د دعوی او د څه کې د دلیل کې تقریب دی وې تام نه دی څه تام نه دی تقریب تام دی دا وې چې دلیل مطابق د چا سره د دعوی سره او د دلیل موافق د دعوی نو منطقيان وې تقریب تام نه دی ښا سره دی او دلیل دا مطابق د څه نه دی د دعوی دا نه دی ګوري ورته وفيه نظر فديك نظر دے پس کی وی فلحن الشارع في العلم لو لم يتصور اولا ذلك العلم اگر شروع کون کے با علم کے کا تصور ان کی اولا دچا ددی علم وی لأن قوله الشروع في العلم وإذا قول منطقيان الشروع في العلم يتوقف على تصوره دا موقوف دا بسباندي فتصور دا علم باندي شروع في العلم دا موقوف دا بسباندي فتصور دا علم باندي او دا تصور دا علم نا دي کم علم مراد دي کم تصور مراد دي نو ان اريد به التصور بوجه ما ويكثر ته ارادو کې په تصور باندې تصور بوجه ما دوی شروع فی العلم دا موقوف ده په باندې په تصور د علم باندې کنه او د علم نه مراد څه شو تصور بوجه ما معنا د علم په یو تصور باندې صدا دا موقوف ده چې دې په مسلم دا خبره کوته کو دا تسلیمو لكن لا يلزم منه لیکن نه لازمیږي د دینه چې انه لابد من تصوره برسمه چې لازم دی لیکن نه لازمیږي د دینه دا خبره چې اوس لابد دی د تصور د علم نه پس باندې پرسم باندې ګوري شروع فی العلم دا موقوف پس باندې تصور فی العلم باندې کنه نو تصور فی العلم څه مراد تصور به وجه ما چې به وجه ما یو سره د علم تصور کې فزا خبره څه ده دا د شروع فی العلم د لپاره کافی ده او دې سره خدا لازم نه راځي چې یو سړی د علم تعریف معلومي نه کویږي څه دی ورته معلومي د علم تعریف دی ورته سي دا دې معلومي او تاسو خو دا مقدمه په دې خبره کې ده چې دې لابودي ده چې دا په تعریف د علم سي دا به معلومي د تصور نه د مراد تصور به وجه ما واغس او دلیل دې سره چې نه تعریف به رسمي ضروري دی تاسو نو معترض وي به تصور به وجه ما سره تعریف به رسمي دا ضروري دا نه دی ښه د شروع فی العلم د لپاره تصور به رسمي ضروري دا نه دی ولكن لا يلزم منه لیکن نه لازمیږي د تصور به وجه معنا چې انه لابد من تصوره برسمه چې لابد دا د تصور د علم نه برسمه نو فلا يتم التقريب تقریب دې څه نشو تام نشو وی ازل مقصود ورا تصور نه مراد چې کوم تصور به وجه ما واغستو څه دی واغستو تصور به وجه ما او دلیل دې څه دی فلانه لو لم يتصور اولا ذلك العلم دا د دې خبره د بار دلیل ویخه کچارتا تعریف به رسمي نو معلوم مطلب بس شي د مجبور مطلق شي پوښوي نو فلا يتم التقريب تقریب څه نشو تام نشو ذل مقصود ځکه مقصود د دلیل نه چې مخکې بیان کو بیان سبب ایراد رسم العلم فی مفتح الكلام هغه بیان دی د سبب درولو د څه د تعریف د علم فسرنا کلام کې د موږ فسر د کتابونو کې تعریفونه ولې ذکر کوو ته پوښتنه خبره او کته زما چې کوم د تصور فی العلم نه مراد
هغه تصور به رسمي رسلي لکه دا خبرو کې چې دا شروع فی العلم دا موقوفه د پس باندې په تصور به رسمي باندې معترض وي نه منه دا خبره ډیر کړه یو طالب له کومه تعریف د علم نه ورځي او هغه په علم کې څه کړی وي شروع یې کړی وي لګي وي سببونه وي نه پويږي خیال نه کړه وَإِنْ أَرَادَ بِهِ التَّصَوُّرُ بِرَسْمِهِ او کچرته ارادو کې په دې سره تصور دچا د برسمه نو فلا نسلم مونږ نه منوخه وی انه لو لم يكن العلم متصورا برسمه کچرته د علم تصور برسمه بونسو نو يلزم طلب المجهول المطلق لازمي کیسه وانما يلزم ذلك او طلب د مجهول مطلق لازميږي لو لم يكن العلم متصورا بوجه من الوجوه اذا علم تصور په یو وجه د وجوه سره ونشي طلب د مجهول مطلق کله راځي اذا علم تصور په یو وجه د وجوه سره ونشي او دغه په یو وجه د وجوه سره څه تعریف ونه ورني کنه څول نه ورني او هو ممنوع او دا طلب د مجهول مطلق څخه کوم څه څه دی دا څنګه ممنوع دی دا تصور به وجه ما ولا کافی دی پوښوي نو دې لګي کېږي د دې اعتراض څخه کوم دی جواب کایخه پښې ثاني باندې اے معترضه مونږ وای شروع فی العلم دا موقوفه ده په تصور د علم باندې شروع فی العلم موقوفه ده په تصور د علم او دلته کې د تصور د علم نه مراد مونږ تصور به رسمي دی معنا د علم په تعریف باندې شروع سره دا موقوفه ده په دې سره یو کېد لګوها الشروع فی العلم يتوقف على تصور العلم برسمه الشروع في العلم يتوقف على تصور العلم برسمه ليكون الشارع على بصيرة دا شروع في العلم دا موقوفه په باندې په تصور د علم تصور نه مراد شو تصور برسمه باندې برسمه باندې ولی موقوفه دا د دې وجه موقوفه څه مطلب دی دا تصور به رسمي باندې د دیو جن سوا دا موقوف اسوا مونږ وای چې کم سره په علم کې شروع کړي دلا پکا دي چې د علم تعریف ورته وي دا معلوم دي صدا پارا دې د پارا چې دا شروع علا وجه بصیرت کی دي نفل اولا ان يقال اولا داره چې هو لشي لابد من تصور العلم برسمه لابد دا تصور العلم برسمه ليكون الشارع فيه على بصيرة في طلبه دې د فارا چې شروع کون کې په علم کې دا په بصیرت باندې شي په طلب د علم کې نو فإنه اذا تصور العلم برسمه ويكره سړی تصور د علم کې بس باندې په تعریف باندې نو وقف على جميع مسائله اجمالا دې خبر شي په ټول مسائل باندې اجمالا وي حتى ان كل مسألة منه تر دې پورې چې هر مسأله د علم ناقرض عليه چې هغه په باندې واردېږي نو علم انها من ذلك العلم د ثبت لګي چې دا هم د دې علم نه ده لکه دې د پاره اوس کوم دا یو امر معقول لخوا دې د پاره مثال مخصوص وي کما ان من اراد سلوک طریق لکه یو سړی اراده لري د تګ لارې لم یشاهد هدا تلارا چې د پستر کو باندې وی لیکن عارف اماراته لیکن نخي ورته دي دا ورته معلومي دي ذهن کې ورته نقشه نو فهو على بصيرة في سلوكه نو دې په بصیرت باندې وی پتک دې لار کې نو مونږ وای تصور به رسمي نه لا بودی دا د دې خبره د پاره چې شروع کوون کې د طالب څه شي على وجه بصیرت کی